عمران خان مسلم لیگ نون حکومت سره یو ډیر زبردست گیم کړی دی. یو طرف ته خو کپتان خپل جلسه کینسل کړه، خو بل طرف ته حکومت د پاره ډیره غټه پریشانی جوړه شوې ده. په څه خبره باندې حکومت لګیا د خپل ځان خوري، په څه خبره باندې حکومت له ټینشن جوړ دی، چونکه د جلسې کینسل کېدو په وجه کارکونان ډیر زیات پریشان دي. مختلف میمز به تاسو هم کتلی وی چې لیډرشپ باندې ډیر سوالات زیاتېږي، خو د جلسه کینسل کېدو کې د عمران خان ډیره غټه حکمت عملی و. په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل IMF سره د پاکستان ډیل هم ډیلی شوی دی. پاکستان ته کم شرط مخې ته وښی، سعودي عرب هم پاکستان ته یو بل نوی شرط مخې ته ایښی دی چې په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل مریم نواز د کچې ډاکو په سر باندې څومره پیسې ایښې دي، اډیالا جیل نه هم څه اهم خبرونه راغلي دي چې دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ډومبې د PTI د جلسه کینسل کېدو باندې خبره کوو. کله نه چې جلسه کینسل شوې ده نو هغه داسې په میډیا د جلسې خبرې روانې دي. عمران خان داسې کومه حکمت عملي تیار کړې چې په هغې نه پس حکومت ډیر زیات پریشانه شوی دی. دا خبره خو اوس کنفرم شوه چې جلسه کپتان په خپله کینسل کړې وه. مطلب جلسه کپتان خپله ملتوي که چې دا جلسه فعلال 22 اګست باندې موږ نه کوو او په 8 سپتمبر باندې به دا جلسه موږ ضرور کوو. جلسه کینسل کېدو لپاره کپتان خپله د شپې 12 بجې د جیل نه رابطه کړې وه. کپتان د جیل نه خپل لیډرشپ سره رابطه کړې وه چې دا کله داسې د عمران خان مخالفین حکومت اورېدلي دي نو ډېر زیات پریشانه شوي دي چې کپتان څنګه د چا په خوله باندې د جیل نه رابطه وکړه. د شپې 12 بجې عمران خان ته د 8 سپتمبر جلسې هم د جلسې NOC هم ایشو کړل شو. اعظم سواتی سره کپتان خپل رابطه وکړه او بیا سحر 7 بجې اعظم سواتی کپتان سره ملاقات وکړو، چونکه اعظم سواتی چې کوم دی 4 میاشتو داسې په دې کوششونو کې چې زه کپتان سره ملاقات کوم، زه کپتان سره ملاقات کوم، داغه ملاقات نه کېدو. نو بیا سحر د حیرانتیا خبره ده چې حکومت هم په دې خبره حیران ده چې سحر 7 بجې اعظم سواتی څنګه عمران خان سره په جیل کې ملاقات وکړو، د چا په خوله باندې وکړل شو، د جیل دروازې چا د اعظم سواتی د پاره کولاو کې څنګه دومره غټ په 9 بجې داسې غټ ملاقات وشو. نو دې کې دغه خبره چې کوم دی موجوده حکومت مسلم لیگ نون حکومت نشي ازمولی، ای ته داسې لګي چې د کپتان اسټابلیشمنټ سره حالات ښه کېدو ولدي. بل اهم خبر IMF سره د پاکستان ډیل د تاخیر شکار شوی دی. پاکستان IMF ته د شرط مخې ته ایښی دی. پاکستان حکومت ته IMF دا شرط مخې ته ایښی چې ترڅو سعودي عرب تاسو ته پیسې نه وي درکړي نو موږ هم تاسو ته پیسې نه درکوو. IMF سره د پاکستان د 7 ارب ډالرو ډیل دی. پاکستان چاینا ته هم 4 ارب ډالر ریکویسټ کړی دی، UAE او سعودي عرب ته هم 5 ارب ډالر ریکویسټ کړی دی. نو ځکه IMF پاکستان ته ویلي دي چې لومبې تاسو سعودي عرب ته ووایئ چې تاسو له پیسې درکړي، نو هغې نه پس په بیا موږ تاسو سره ډیل کوو. سپتمبر کې د IMF او د پاکستان ډیل کېدو واله دی. نو اوس پاکستان ته څوک قرضه نه ورکوي، یار پاکستان ته پیسې نه میلاویږي، چونکې پاکستان کې سیاسي استحکام راوستل ډېر زیات ضروري دي. ځکه دغه ملکونه هم دا خبره کوي چې تاسو سیاسي استحکام راولئ. چاینا هم دا خبره کوي، سعودي عرب هم کوي، دوبۍ هم کوي چې تاسو سیاسي استحکام راولئ، بیا به در سره موږ مدد وکړو. UAE سعودي عرب غواړي چې پاکستان کې سیاسي استحکام راشي. نو عمران خان چې دا کومه جلسه کینسل کړې دا هم پاکستان کې استحکام راوستلو دپاره دا جلسه کینسل کړل شوې ده. بل اډیالا جیل نه هم اهم خبرونه راغلي دي چې کپتان د جیل انتظامیې ته ویلي دي چې ماله د ورزش دپاره ډمبل ضرورت دی، خو جیل انتظامیه د ډمبل ورکولو نه انکار کړی چې دا د جیل ضرور خلاف دي. بل عمران خان ته په جیل کې څه کتابونه او د بجلی چې کوم ټوت برش دی هغه هم ورکړل شوي دي. مریم نواز د کچې ډاکو د سر قیمت لګولی دی. پرون د کچې ډاکو په رحیم یار خان کې د 100 پولیس اهلکارو مطلب خلاف ډزې کړي چې هغه 100 پولیس اهلکار شهیدان کړل شوي دي. هغې نه پس مریم نواز اعلان کړی دی چې خطرناک ترین ډاکو کوم وي هغه د سر قیمت 1 کروڑ روپۍ مریم نواز یې دی. بیا هغې نه پس که داسې لږ معمولي خطرناک نو هغه په سر قیمت 50 लाख روپۍ دی. مطلب کچې ډاکو چې چا ووژلو هغه خطرناک ډاکو وي نو هغه به 1 کروڑ روپۍ پاکستانۍ میلاویږي. دا مریم نواز د هغې د سر قیمت یې. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.